او د بابا شعر دی وایي مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان شته، مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان شته، تل تر تله په ښه نام پایي ښاغلي. خوشحال خان بابا په مزار کې موجود یو چې خوشحال خان خټک د نن نه څو سوه کاله مخکې تیر شوی دی، خو د هغه مزار نن هم په اکوړه خټک نوښار ډسټرکټ کې موجود دی چې دلته د ملک مختلف ځایونو نه سیلګري راځي. څومره چې په کم ځای کې د ملک دننه یا د ملک نه بهر پښتانه دي، هغوی ټول د بابا د تاریخ نه خبر او د بابا د کارنامو نه خبر دي. د بابا په نثر باندې، په شاعرۍ، په نظم، په مختلفو لیک کې د هغه کار دی، خو د دې نه علاوه هغه د یو قبیلې سردار، یو جنګجو، یو ناموړی شخصیت پاتې شوی دی چې د ده پلار د دې نه مخکې په د یوسفزو سره جګړه راله، په هغې جنګ کې هغوی دی مړ کړو. د هغې د وجې نه په پېښور ته په کوم وخت کې چې د مغلو حکومتو، مغلو سردار د هغې وخت کې د مغلو جانشین هغه دی راوغوښتو اورنګزیب چې زه ستا سره څه مشوره کول غواړم. په دغې مشوره بانه باندې دی د اکوړې نوښار نه هلته پېښور ته وغوښتو او په دې بانه باندې هغه ګرفتار کړو. د ده د نیولو نه پس هغه د هغوی سره په زندان کې زیات وخت تېر کړو چې بابا د هغې د ازادېدو نه پس اورنګزیب دا اطلاع ورکړه خپلو کسانو ته، دا خبره وکړه چې د خوشحال خان بابا چې څومره هم خپلوان دي د هغه خاندان دي ارغمال کړی شي او ټول دې راوستي دلته دې گرفتار شي او ټول دې قیدیان شي. خو چونکې هغوی د یوسفزو هغې وخت کې روغه شوې وه د یوسفزو سره، نو هغوی دا خبره بالکل ریجیکټ کړه او هغوی ته دا موقع ورنه کړه چې دوی د دې ځای نه د خوشحال خان خټک فیملی بوځي. نو له دغې وجې نه د خوشحال خان فیملی چې وه په ځای پاتې شوه. د دې نه څو کلونه پس بابا د جیل نه آزاد شو راغلو چې د بابا زندګۍ باندې که مونږ نظر واچو نو هغه په دوو حصو کې تقسیم ده چې یو د مغلو په خدمت کې، دویمه د مغلو خلاف. لکه په خدمت کې د دې نه مخکې د هغه زندګي تېره شوې ده چې د مغلو سره به هغوی په څنګ باندې کار کوو، خو بل طرف ته چې یوسفزو دا کار وکړو چې د مغلو سره په جنګ کې د هغوی سایډ یې واغستو، نو دلته بابا او د بابا پلار د دوی خلاف شو چې تاسو چې کم کار کوئ دا غلط دی. نو دوی دلته د یوسفزو سره هم جنګ واغستو. نو چې کله دی را آزاد شو دته دا پته ولګي چې دا مغل چې کم کار کوي دا خو ټیک نه کوي. نو دلته دا یو قسم د هغوی خلاف پاسېدو چې د هغوی خلاف یې اواز چوت کو. نو دغه شانتې د یو قسم ته تبلیغ وکړو. په هغې تبلیغ کې د ټول پښتانه را یوځای کړه، پښتنو ته دا خبره ورسوله چې تاسو ټول پښتانه چې تاسو دومره طاقت قوت شته چې تاسو د خپل ملک، د خپل قام، د خپله ځینه تر ننګرهار نه واخله تر اټکه پورې چې دا څومره ځای دی دا ټولو باندې تاسو خپله قبضه کولی شئ. نو د هغې نه پس دوی ټول را یوځای شو او دا ټول د دې ځای نه چې کوم مغل حکومت و مغل حکومت ته دوی ماتې ورکړه. نو بابا پلار په دغه وخت کې وفات شوی و. بابا چې کله د جیل نه رالو نو قام دی خپل مشر کو چې دا زموږ مشر دی، دی چې څه فیصله کوي موږ به د ده منو. نو په خپل وخت کې د ده ښه نوم پاتې شوی دی چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې په نظم و نثر کې په پاکستان کې زموږ د ادب د پوهې د پښتو چې نوم اخیستی کېږي د خوشحال خان بابا پکې راځي. دغه شان که موږ په افغانستان کې وګورو د افغانستان قومي شاعر چې دی نو هغه خوشحال خان خټک دی. نو موږ خوشحال خان خټک ته خراجي تحسین پیش کوو. د هغه په کړو باندې موږ هغه د هغه نه بالکل خوشحاله یو. موږ دا دعاګانې کوو چې الله پاک دې د هغه درجات نور هم بلند کړي او دغه شانتې د پښتانه روغ یو ځای خوشحاله او بریالي ساتي. ډېره مننه، شکریه.